لا یواخذکم الله ننسی تاسو الله پاک باللغو فلغو قسم سره فی ایمانکم تاسو په قسمونو کې ولکن یواخذکم لیکن نسی تاسو الله پاک بما په هغه څه باندې کسبت چې اراده کړی وي په هغه کې قلوبکم زړونو تاسو والله الله تعالی غفور حلیم بهون کې دی او بردبار دی. اصل کې قسمونه دا په درې قسمه باندې دي. یو ته ویل شي یمین لغوه، یو ته ویل شي یمین غموس، او دریم قسم قسم ته ویل شي یمین منعقده. یمین لغوه هغه قسم ته ویل شي چې یو کس قسم وکي په ماضی کې یا په حال کې، په تیر شوی زمانه کې یا په موجوده زمانه کې د یو کار په کولو سره یا په نه کولو سره، خو دې په خپل نیت کې رښتونی دی، دې په خپل نیت کې رښتونی وي او هغه کار د نیت خلاف وي. مثال یو سړی وي یو کس ورته وي ته زما واده له نه وي راغلی، دا خبره ما نن ملګري ته مې ویل زه ستا واده له درغلی یم، هغه ته نه وي راغلی، دا خبره مې په دې پورې وکړه. یو کس وي چې ته زما واده له نه وي راغلی او د ده په ګمان کې دی چې زه تللی یم واده له، د ده په ګمان کې دی د ده کلک یقین چې زه د ده واده له تللی یم، خو دی خطا کېږي حقیقت کې دی نه تللی، خو دی په خپل زړه کې رښتونی چې زه د ملګري واده له تللی یم. نو هغه وایي ته زما واده له نه راغلی، په الله قسم زه ستا واده له درغلی، دی په دې خپل زړه کې رښتونی دی، خو خبره په حقیقت کې دی واده له نه دی تللی، خو دی په دې خپل زړه کې وایي چې زه د ده واده له تللی یم. نو په حال کې یا په ماضی کې دی قسم وخوري په داسې یو کار سره، د یو کار په کولو سره یا په نه کولو سره، خو دی په خپل نیت کې رښتونی وي او په حقیقت کې دی دروغجن وي. نو دی وی زه چې کوم دی په الله قسم ستا واده له درغلی یم، خو دی نه تللی، خو دی په خپل نیت کې رښتونی دی. نو دې قسم ته یمین لغوه وي، یعنې د لغوه قسم. نو د دې قسم حکم دا دی چې دې سړي باندې نه کفاره شته دی او نه په دې سړي باندې ګناه شته دی، خطا شوی دی، دا په خپل نیت کې دا چې زه تللی یم که نه، خو په حقیقت کې دی نه دی تللی. نو په دې قسمه قسم کې کفاره هم نشته په دې سړي باندې او په ده باندې ګناه هم نشته دی. دویم قسمه قسم هغې ته یمین غموس ویلی شي. یمین غموس دې قسم ته ویلی شي چې یو کس قسم وخوري په تیره شوې زمانه کې یا په موجوده زمانه کې د یو کار په کولو سره یا په نه کولو سره، خو دې دا قسم خوري، خو دې ته پته چې زه په دروغه باندې یم او صرف د یو کس نه ځان د خلاصولو دپاره قسم وخوري. لکه دې ته پته چې زه د ملګري واده له نه یم تللی، خو که ده ته وایم چې زه نه یم درغلی، دا ملګري مې خفه کېږي، نو دی ورته په الله قسم وخوري چې زه ستا واده له درغلی یم او ده ته پته هم ده چې زه نه یم تللی او په حقیقت کې هم دی نه دی تللی. نو دې ته ویل شي یمین غموس. یمین غموس کې کفاره نشته دی، خو دې سړي باندې توبه او استغفار لازم دي، دا سړی سخت ګناهګار دی. قسم په ناکه باندې کول دې کې ډېر لوی ګناه دی. پخوا زمانه کې به خلکو شیطان لیدو، د شیطان نه یو کس تپوس وکړو چې ما ته داسې څه عمل وښیه چې زه ستا په شانته شم، نو هغه ورته وایي زما په شانتې ولې کېږي، د دې خبرې تا ته څه ضرورت پېښ شو؟ هغه ورته وایي زما زړه غواړي، نو هغه ورته وایي 2 کاره کوه، نو چې ته کله دا 2 کاره کوې نو ته به زما په شانتې شي. نو هغه ورته وایي څو؟ یو په مونځ کې سستي کوه او دویمه ډېر قسمونه خوره، په حق او په ناکه مه ګوره، خو بس د الله په نوم باندې قسم خوره، نو ته به زما په شانتې شي. نو سړي ورته په هغه ځای کې په الله قسم وخوړ چې په الله قسم د نن نه پس به زه نن نه په مونځ کې سستي وکړم او نه به چې کوم دی قسم وخورم. نو قسمونه خوړل خاص کر په ناکه باندې دا د شیطان د اعمالو نه دي، دې نه ځان وساتئ. نو دا یمین غموس چې دی نو دې قسمه قسم کې ګناه شته دی، خو کفاره په دې سړي باندې نشته، صرف توبه او استغفار به وکړي، آینده دپاره به نیت وکړي چې زه به داسې قسم نه کوم. دریم قسمه قسم چې دی هغه یمین منعقده دی. هغه دا دی چې دی په راتلونکي زمانه کې یعنې په استقبال کې په مستقبل کې دی قسم وخوري چې زه به دا کار کوم یا به دا کار نه کوم. نو که ده دا قسم وخوړ چې په را روانه زمانه کې یعنې سبا یا بله ورځ یا بله ورځ زه به دا کار کوم او په دې باندې قسم وخوړو، یا وي چې زه به داسې کار نه کوم، په دې باندې قسم وخوړو او دغه کار وکړو، نو اوس په دې کې په دې سړي باندې کفاره هم شته دی. لکه یو سړي وي زه به تاله په الله قسم سبا به تاله زه دا پیسې در کوم، قسم یې ورسره وخوړو او سبا شو د پیسې ورنه کړې، نو دې خانس شو، دې دروغجن شو په دې خپل قسم کې. اوس په ده باندې کفاره راغله، دې به کفاره ورکړي. کفاره څه ده؟ کفاره دا ده چې دې به 10 مسکینانو له ډوډۍ ورکړي، کپړې به ول ورکړي 10 مسکینانو له، نو دې به چې کوم دی د دې قسم د ګناه نه بیا بچ کېږي، الله به یې معاف کړي. او یا به 10 مسکینانو له سار او ماښام ډوډۍ ورکړي، 10 مسکینانو له، خو د هغې دپاره څه شرایط دي.
یو شرط دا دی چې کوم مسکینان دی راولي سار او ماښام په لسو مسکینانو باندې ډوډۍ خوري نو چې دا ټول مسلمانان دي، په دې کې څوک کافر نه وي، ټول مسلمانان. دویم دا چې په دې کې څوک سید نه وي، ځکه سید هم د کفارې مال نشي خوړلی، دې کې څوک سید نه وي. او دریم دا چې دی 2 وخته ډوډۍ به د 10 واړه مسکینانو له ورکوي، چې کوم مسکین سار راوستي نو اکه به ماښام راولي. او څلورم دا چې په دې کې څوک نابالغه ماشوم نه، بالغان به بوځي ټول ډوډۍ له. او پنځم دا چې په دې کې څوک بیمار نه وي، ځکه چې بیمار خو ډوډۍ ته نه کېږي، چې بیمار پکې نه وي. او شپږم دا چې په دې کې څوک دومره بوډا نه وي چې د بوډاوالي د وجې د خوراک او څښاک نشي کولی. نو د دې شرطونو سره به دې 10 مسکینانو له سار او ماښام ډوډۍ ورکوي. نو یا به 10 مسکینانو له کپړې ورکوي، داسې دومره کپړه به ورله ورکوي چې دی پکې مونځ پکې جایز کېږي، یعنې کمیس پرتوګ او ټوپی دا به ورله ورکوي 10 مسکینانو له. او یا به 10 مسکینانو له سار او ماښام ډوډۍ ورکوي په مړه خېټه باندې. او که دغه نشي کولی نو بیا به غلام ازادي. نو غلام خو په دې زمانه کې شته دی نه، نو چې دا 3 واړه نشي کولی د دې وسیني. نو څلورمه خبره دا ده فمن لم یجد فصیام 3 ایام. خو دا وسې بیا ني، نو څلورم حکم دا شي بیا به 3 روجي نیسي. چې 3 روجي ونیسي نو د چې کوم دی د یمین منعقده کفاره چې کوم دی پوره کړله دی به الله پاک بیا معاف کړي. دا کفاره ده. خو دا کفاره صرف په هغه صورت کې ده چې سړی په حال یا استقبال کې قسم وخوري، په حال کې نه، په استقبال پر راتلونکي زمانه کې په یو څیز باندې قسم وخوري او دی هغه قسم پوره نه کړي، یعنې په خپل قسم کې دی دروغجن شي، نو صرف په دغه یمین منعقده کې کفاره ده. په دې دواړو قسمو کې کفاره نشته، به نورو کې په دې یو کې خو نه ګناه شته نه کفاره شته، یمین اللغوه کې. او په یمین غموس کې ګناه شته دی، په دې به توبه او استغفار کوي. او په یمین منعقده کې کفاره ده، کفاره به ورکړي. نو دې کې الله پاک دغه قسمونو ذکر کوي.